اجي موږ سره یو ملګري سوال کړی دی. هغه سوال دا دی چې بیسن ته اودس کول څنګه دی؟ آیا په دې کې څه قباحت شته او که نه؟ او دویم سوال د هغه دا دی چې یو کلی و مخکې زمانه کې، هغه کلی اوس روان شوی دی، په هغې کې چا مسجد له ځای ورکړی و، هغه مسجد هم روان شوی دی، خو هغه ځای کې هغه سړی خپلې ونې کري او د هغې نه منفعت حاصلي. د دې باره کې څه حکم دی؟ د ټولو نه لومبې خو زه درته دا ووایم چې بیسن ته اودس کولو کې هېڅ قسمه قباحت نشته. کو انسان واشروم کې او هلته اودس کول غواړي، بالکل جایز دي، بالکل هغه چې دی نو اودس کوي شي. دا بل سوال جواب دا دی چې کم ځای چې د مسجد دپاره وقف شو، هغه به تر قیامته پورې د مسجد دپاره وقف وي. د ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې دا ځای مکمل د مسجد دپاره وقف دی. لہذا کم کس چې په دې باندې خپل ونې کري یا د دې نه خپل منفعت حاصلي، دا د ده لپاره ناجایز دی. دغه ځای کې پکار دی چې دوباره د مسجد تعمیر دې وکړی شي، د هغې لپاره دې ترتیب جوړ کړی شي، د هغې نه خپل منفعت حاصلول دا ناجایز دي.